بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ اولنی درس دی د طریقة العصریه. طریقې ته وایي او عصر زمانې ته وایي. یعنی مطلب دا دی چې د دې زمانې مطابق د عربی ژبې تعلیم، یعنی په دې زمانه کې د عربی ژبې تعلیم څنګه پکار دی، څنګه په دې زمانه کې انسان عربی ژبه زده کوي. او عربي ژبه زده کول ډیر لازمي په دې ده ځکه چې د محمد صلی الله علیه وسلم ژبه عربي ده، قرآن پاک هم په عربی کې دی، جنت کې هم د جنتیانو ژبه عربي وي. نو د ټولو نه زیات مینه محبت د عربی سره پکار دی. نن به پکې مونږ وایو الدرس الاول، اولنی درس. مونږ له پکې یو کتاب راکړی، یو قلم راکړی دی، یو کتاب راکړی، یو قلم راکړی، او یو راله د هاذا لفظ راکړی. هاذا لفظ کتاب خو کتاب ته وایي، قلم دی قلم ته وایي، او هاذا مونږ وایو هاذا دا، یعنی یو څیز ته چې اشاره کوو مونږ په پښتو کې وایو دا، یعنی دا قلم. نو عربی کې وایي هاذا قلم، مونږ وایو دا قلم، په عربی کې وایي هاذا قلم. ٹھیک شو؟ نو مونږ له اوس راکړی دي وایي چې یاره تاسو دا هاذا نه دی، هاذا دا د قلم سره هم ولګوئ، د کتاب سره هم ولګوئ، د قلم سره هم ولګوئ، ورق سره هم ولګوئ. ٹھیک شو؟ نو مونږ به اوس دا هاذا د ټولو څیزونو سره لګو کوم اسمونه چې راکړي دي. هاذا معنا ده دا، او کتاب معنا ده کتاب دی. نو دا اصل کې دی کتابون، خو عرب چې دی هغه د دې کتابون نه پس چې بل څه نه وي نو دا بیا ساکن وایي. هاذا کتاب راکړه کتاب معنا. نو هاذا کتاب مطلب دا دی چې ګورئ داسې وایي هاذا دا لفظ دی، او کتاب نو دی کتاب ته اشاره کوي وایي هاذا کتاب، دا کتاب دی، هاذا کتاب، دا کتاب دی، هاذا کتاب، دا کتاب دی. نو هاذا کتاب، نو مونږ ورته اشاره کوو هاذا، مونږ وایو دا. نو دا لپاره مونږ په عربی کې هاذا استعمالو، هاذا او کتاب هم لاس کې دی، کتاب دی کتاب ته اشاره کوو هاذا کتاب، دا کتاب دی. اوس دغه شان ګورئ ورپسې دویم دی قلم. نو هاذا د اشاره کومه، هاذا قلم، دا قلم دی. اوس ورق په عربی کې او دا قلمون هم اصل کې قلمون دی، خو دلته کې په وقف کوي نو وقف کې بیا دا تنوین نه ویل کېږي، نو هاذا قلم دا میم ساکن ویل کېږي. هاذا ورق پاڼې ته وایي، دا د دې کتاب دا پاڼه ده. نو زه وایم دې پاڼې ته اشاره کوم هاذا زه وایم دا ورق پاڼه ده، هاذا ورق دا پاڼه ده، هاذا ورق دا پاڼه ده، هاذا ورق دا پاڼه ده. اوس وګورئ دلته کې موږ له ما هاذا راکړی، دا ما هاذا د سوال دپاره راځي. د ما معنی ده څه دي، او هاذا معنی ده دا. نو دا معنی ده دا څه دي، دلته کې ورته بیا دا سوالیه نشان لګېدلی، دا داسې چې لګېدی دا سوالیه نشاني. یو خبره دې کې یاد وساتئ، دا هاذا چې دی هاذا، ما هاذا دا ما هاذا معنی دا څه دي. نو مونږه یعنی بیجان څیز چې سا نه اخلي هغې ته غیر ذوي العقول وایي، غیر ذوي العقول چې عقل یې نه وي. یعنی دا کتاب دی دا سا نه اخلي، دا قلم سا نه اخلي، دا بورډ سا نه اخلي، دا پکې سا نه اخلي، دا کمره سا نه اخلي، نو دا بیجان دي. دې بیجان ته غیر ذوي العقول وایي، یعنی غیر عقل والا چې عقل د دې نشته دی. ٹھیک شو؟ نو د هغې دپاره به چې د هغې باره کې سوال کې نو ما هاذا به وایي، ما هاذا یعنی دا څه دي. او که د جاندارو په باره کې سوال کې د یو انسان باره کې ته تپوس کې چې یاره دا څوک دي، نو مونږ په پښتو کې هغې دپاره الفاظ بدل وایو دا څوک دي، او په پښتو کې د غیر ذوي العقول یعنی بیجانو لپاره وایو دا څه دي او دا څوک دي. نو دا څه دي، نو دغه بیجان څیز ته وایو، او چې جاندار وي نو هغې دپاره مونږ وایو دا څوک دي. په دې پوه شوې؟ ګورئ اوس ما هاذا دا څه دي، نو دا مونږ د بیجان څیزونو دپاره تپوس کوو. نو دا ما هاذا دلته کې مونږ راکړی سوال وایي ما هاذا دا څه دي، نو ورته مونږ وایو هاذا کتاب، دا کتاب دی. نو مونږ نه تپوس کوي ما هاذا دا څه دي، مونږ دلته ورته بیا جواب څه ورکوو هاذا کتاب، دا کتاب دی. دلته بیا راکړي دي وایي ما هاذا دا څه دي، نو زه ورته وایم هاذا قلم،
هذا قلم هذا قلم. بیا را سوال را کړی وای ما هذا، بیا را تپوس کوي ما هذا دا څه دي دا څه دي. ٹھیک شو. یا نو دلته کې ګورئ هذا کرسي هذا کرسي دا کرسۍ ده دا کرسۍ ده چې کرسۍ در سره بیا ورته دا کرسۍ ده. ما هذا دا څه دي ما هذا دا څه دي. نو بیا ولا جواب وکړي هذا مکتب یا دا بسته دا بیگ دی یا دا دغه د میز دی میز. ٹھیک شو. ما هذا دا څه دي هذا مکتب دا میز دی. ما هذا دا څه دي هذا باب باب دروازې ته وایي. نو ما هذا دا څه دي هذا شباک شباک کړکۍ ته وایي. ما هذا دا څه دي هذا جدار دا دیوال دی. نو دا د دې سیزونو باره کې موږ نه تپوس کړی دا بار بار تپوس رانه ځکه کړی چې دا ستاسو په ژبه باندې جاری شي چې د بیجان سیز باره کې موږ تپوس کوو چې یاره دا څه سیز دی. نو چې هغې لپاره موږ عربۍ کې الفاظ یادي چې ما هذا دا څه سیز دی. نو بیا به هغې لپاره موږ جواب ورکوو هذا کتاب هذا قلم هذا کرسي هذا مکتب هذا باب هذا شباک هذا جدار. نو دا زمونږ الدرس الاول دا الطریقه العصریه. ان شاء الله دینه پس په بل درس کې مونږ دا هم د بیجانو باره کې بحث وکړو د هغې لپاره هم هذا لفظ استعمال کو. دینه پس په ان شاء الله د جاندارو او دا بیجانو کې مذکر دی مذکر. نو دینه پس په ان شاء الله په جاندارو کې د مذکر باره کې مونږ تپوس کوو د هغې باره کې به مونږ ورته به ښایو چې یاره دا پلانې دی او بیا برانه تپوس کوي دا څوک دي. مونږ ورته وایو دا طالب علم دی یا دا استاد دی یا دا شاګرد دی. دا خبرې به ورته انشاءالله کوو. د راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.